غلخور الفاظ استعمالول دا رسې عجیبه غونډه کې نو دغلته کې د دې مراد څه ما مطلب چې کومونو هغه دغه نو دا کم چې ته مخالفینو اغستې زمونږ او د عوامي نېشنل پارټۍ په خپلو کې اختلاف هم وي د رای اختلاف هم وي سیاسي اختلاف هم شته چې انشاءالله د پی ډي ایم نماینده ایمل خان دی او مقابل کې چې کوم عمران خان ولاړ دی نو هغه نه زمونږ د دې وطن نماینده دی نه د دې خاورې نماینده دی نه د دې قوم نماینده دی بلکې زما په خیال باندې چې راغلی دی او د قوم پورې یو قسمه خندا کوي ځکه چې هغه زموږ سیاسي اختلاف دی خو مخکې مو اوس هم دی او د دې نه پس به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، زه یم اکرام الله صدیقي او دا ټایم کې تاسو ګورئ ډیلی چرچا د نیوز. قدرمندو تاسو به هم حیران یې چې مولوي صاحب سره خوا کې څنګه ناست یو. تېره ورځ مونږ په شب قدر کې یو شمولیتي پروګرام کې د مولوي صاحب نه ویډیو کړې وه او هغه دوی پکې څه داسې الفاظ استعمال کړي وو د ایمل ولي دپاره چې یاره هغه الفاظ دوباره بیا نه دوهراومه. مولوي صاحب نه به د هغې حوالې سره خبره کوو چې مولوي صاحب یو طرف ته تاسو د پی ډي ایم خپلو کې شمولیت کوئ، بل طرف ته که مونږ وګورو نو هغې کې تاسو هغه الفاظ استعمال کړي دي او هغه الفاظو نه 3% چې کوم دي ډېر اپوزیټ سایډ ته تللي دي. هغې کې ټیک ټاک هم پرې جوړې شوي دي او ډېر وایرل شوي هم د ویډیو زما په خیال چې 1 ملیون پلس پای باندې ویورشپ راغلی دی. څه به وایې په دغه اړه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو مونږ له رالی دلته او په دغه حواله مونږ سره خبرې وکړې. څو پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو ما مطلب چې کومونو هغه دغه نو دا کم چې ته مخالفینو اغستې زمونږ او د عوامي نېشنل پارټۍ په خپلو کې اختلاف هم وي د رای اختلاف هم وي سیاسي اختلاف هم شته او مطلب دا دی چې د هغې سیاسي اختلاف په حواله به هغې هم گفت و شنید کوي مونږ هم ذهنونو کې دا خبرې وي. باقي انشاءالله زمونږ به د پی ډي ایم د سطحې نه ولاړ چې کوم نماینده دی ایمل خان انشاءالله جمعیت علماء اسلام ټولو کارکنانو ته به هغه وخت هم ما دا پیغام ورکړی او اوس هم دا ورکوو چې انشاءالله د پی ډي ایم نماینده ایمل خان دی او مقابل کې چې کوم عمران خان ولاړ دی نو هغه نه زمونږ د دې وطن نماینده دی نه د دې خاورې نماینده دی نه د دې قوم نماینده دی بلکې زما په خیال باندې چې راغلی دی او د قوم پورې یو قسمه خندا کوي ځکه چې هغه بیا نمایندګي هم نه کوي واپس به ویډرا کوي نو بهتره به دی چې انشاءالله خپل د علاقې نماینده مونږ پاس کړو. باقي زموږ سیاسي اختلاف دی خو مخکې مو اوس هم دی او د دې نه پس به وي خو مونږ ایمل خان له اوټ په دې بنیاد غواړو ورکوو چې هغه زمونږ مرسته کړې ده ځکه چې د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن صاحب دی او زمونږ قائد دی نو دوی همیشه کم مونږ سره مطلب دی چې مرسته کړې ده د هغه خلاف په خپله به هم ورسره اختلاف و خو چونکې د پی ډي ایم مشران دا اکثر زمونږ مشران دي نو زه به ده ویم چې یاره هغې مونږ سره تعاون کړی دی په دې موجوده حکومت کې چې اوټ اپ نو کانفیډنس کېده چې کوم ورته مونږ عدم اعتماد وایو په هغې کې هم زمونږ د پی ډي ایم مرسته کړې ده. بل د دې وجې نه مونږ اوټ هغې دپاره غواړو چې په مردان کې مولانا قاسم صاحب د پی ډي ایم نماینده دی نو هلته هغه ته عوامي نېشنل پارټۍ خپل کس نه دی درولې بلکې باقاعده څنګه چې د جمعیت ملګري د قاسم مولوي صاحب دپاره کمپین کوي نو دغسې د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري هم د مولانا قاسم دپاره هغه چې کوم دی لګیا دی ورغواړي نو څنګه چې هغوی مونږ هلته مولانا شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب پاس کړي دا خو د اتحاد خپلې فارمولې دي نو د هغې فارمولې تحت چونکې دا د عوامي نېشنل پارټۍ رسېدلی دی نو اختلاف په زموږ په خپل ځای وي او انشاءالله مونږ به هغه له ورغواړو. مولوي صاحب دغه ځای کې د الفاظ دوهراومه مخکې نه دوهراوم د غلخور الفاظ استعمالول دا رسې عجیبه غونډه کې نه و دغلته کې د دې مراد څه و؟ یاره جی زه به یو خبره تاسو ته وکړم زما په خیال باندې کله چې څوک تقریرونه کوي سټیج ته ولاړي نو ضروري نه چې ګینې هغه د خامخا ټول الفاظ داسې مهذب ووایي او دا په سیاست کې وي دا قسمه خبرې دا که ته وګورې دا غټ غټ لیډران یې وایي داسې نامناسب الفاظ چې هغه زه خو به د خپلو مشرانو متعلق څه نه وایم خو چې دا کم زمونږ تمام لیډرشپ دی ته وګوره که هغه د ملک وزیر اعظمان دي که صدران دي بلکې ایون چې د دوی نه هم زمونږ په حواله باندې غلطۍ کېږي که نه کېږي یو شوي دي کافي وینا شوې ده کافي وینا شوې ده لکه موږ هغه نه دوهراوو. البته زما په خیال باندې زما دا خبره به دومره نامناسبه نه وه په دې وخت کې خو چونکې دا ټیم زما په خیال باندې ټیک ماته نه ښکاري ټیک نه ښکاري دی نه 3% کافي پیدا و چې تکړه دي البته 3% یو خبره کومه چې هغې خو دې زموږ نه اړو فایده ځکه نه علي چې دوی خو وایي چې د علماو په سیاست کې څه کار دی جی بالکل دوی خو وایي چې یاره عالم هغه مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن یا د هغه ملګري دوی خو چې دوی موږ د سیاست نه بار کړي دي دوی خو دا وایي چې عوام په دوی اعتماد نه کوي نو آیا بیا زموږ د خبرې
دا خبرې ولې رالي د خپل ځان د سپورټ دپاره استعمالي پکار چې دوی خو نه زمونږ متعلق دا قسمه هتکانډې کولې خو اوس چونکې 400 دا الیکشن شروع دی دا موقع داسې ده چې لکه مطلب د جنگ موقع ده نو که دوی راخلي نو دوی دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې په دې وجه باندې به د پی ډي ایم نماینده له څوک اوټ ورنه کړي او مطلب دا دی چې ګینې جمعیت العلماء اسلام کارکون دا نظریاتي کارکون دی دته چې قائد څه وایي نو هغه کوي خدای دې کړي چې 20 وارې خرابي خني زمونږ د مزاج موافق فیصلې د جماعت راغلي دي خو مونږه د جماعت فیصله ته ترجیح ورکړې ده او خپل مزاج هم پرېښی دی نو زمونږ مزاج به یوسي اختلاف به مو وي ذاتي به مو وي زمونږ خو دا سمه سیاسي به مو وي خو انشاءالله په دې کې هېڅ اختلاف نشته چې کله مولانا صاحب او پی ډي ایم نماینده مقرر کړي انشاءالله نو ټول جمعیت العلماء اسلام کارکون به هغې له ووټ ورکوي انشاءالله مولوي صاحب څه وایې ایمل ولی له به تاسو دغه په تحصیلي ډسټرکټ 400 کې چې کوم دی اوټ په کلکه ورکړئ یاره جی زه یو خبره تاسو ته کومه چې زمونږ ایمل ولی له به همدردي به مو سره دومره یي که بني دا یو ځان له ټاپک دی جی خو زمونږ په دې کې سخت انټرست دی چې عمران راغورځېږي او د عمران د راغورځېدو دپاره موږ سره په 400 کې د ایمل نه ښه کینډیډیټ نشته یو خو د خورې صحیح نماینده هم دی لکه پښتون دی په دې موجوده کسانو کې چې وګورې نو هغه قابل ترجیح دی د هغه پلار په نیکه پښتانه دي د دې خورې دي که بل ورځ پاس هم شي نو د قوم که څه ستونزه وي نو حجرې ته هم ورشي کور ته هم ورشي اوس عمران پسې ځای معلوم دی او ځای معلوم دی عمران پسې بس کوم ځای کې ګرځي بل دویم دا د پردي ځای نه راغلی دی په لکه مطلب دا دی که دی بیا هلته زمونږ نمایندګي کې هم دی د 400 د خدوخال نه بل په دې تمامه دورانیه کې دی 400 ته هله راغی چې کله د وزیر اعظمي ختمه شوه د دې نه مخکې پکار دی او که دې چېرته راغلي وي نو 400 له کړي سي دي چې لا اوس به دوباره مونږ ولا مطلب دی خلک ټیک شو جی مولوي صاحب دغه خو د سیاست خبرې وې مولوي صاحب مونږ ګورو ورځ ته ورځه عذابونه راځي که هغه د کووډ په مت کې دی که هغه داسې د نور بیمارۍ به مونږ ووایو اوس په ځناورو باندې هم بیماري راغلې ده لیمپسکین ورته ویل کېږي تاسو به زمانه ښه پېژنئ ورځ ته ورځه زیاتېږي نه سیاسي سړی په دغه باندې خبره کوي تاسو هم په سیاست کې پاتې شوي یې ډسټرکټ ممبر کې پاتې شوي یې دغه باندې نه سیاسي خلکو خبرې وکړې نه د دغه غریبو خلکو چا تپوس وکړو زناور بیماریږي او زه به دا ووایم چې د زمیندارو خلکو وس همدقه دی چې هغوی دغه یو غوا ساتلي وي او د واده خاده له دغه خرڅه کړي یا څه ضرورت شی له خرڅه کړي دغې دپاره مخنیوي به څنګه کېږي یاره جی د ټول نه اول خو یو روحاني علاج دی پکار دا دی چې موږ الله ته متوجه شو ما ته اوس یو غریب سړی خرګاړې چلی نو هغه ماته وایي چې یاره مفتي صاحب زما غوا بیماره شوه نه مې نه دوی وس کېده نه بل وی بېګا پاسېدم او اودس مې وکړو 2 رکعته مونځ مې وکړو او د خدای نه مې وغوښتل چې سهار را پاسېدم غوا مې هم ټیک وه او خوراک یې م کو بیماري م ترې خدای لرې کړې وه نو یو خدای چې موږ خدای ته متوجه شو دویمه دا چې دې وخت کې موږ له صدقات پکار چې صدقې وکړو صدقه ترد البلا اجتماعي طور باندې نو هغې سره به بلاګانې لرې شي بله خبر دا چې د حکومتي وخت ذمواري جوړېږي چې لایف سټاک ډپارټمنټ دې وخت کې موږ له مطلب دا چې دې ځل کرونا راله نو د هغې څه ویکسین موږ سره نو موږ د بهر نه راوغوښتل نو زمونږ نه ډېر جانونه ضایع شو اوس د ډېرو غریبانو هم دغه ټول دارومدار د کور د خرچې دا په څاروو باندې دی اوس پې اټومیټیکلی دا شی پکې راغلی دی او دا دومره عام دی چې هر کور کې دی او په هر څاروي دی نو پکار دا دی چې حکومت وخت دې ته پري ویکسین ورکړي او مؤثر ویکسین ورکړي داسې نه چې صرف اوبه ورته ووایي او بس راشي او ویکسینیشن هم وکړه نه د دې مکمل بندوبست وکړي بل زما درخواست دا دی چې کوم څاروي هغه مري نو هغه داسې په سیندونو کې لارو کوڅو کې غورځول نه دي پکار ځکه چې هغې سره نور هم په دې ماحول کې ګندګي پیدا شي څاروي وخوري نور راشي سپي وخوري دغه وخوري نور ځناور وخوري هغې ته ولګي نو یا اوبو ته منتقل شي اوبه خلک استعمالي څاروي استعمالي نو هغې سره نور هم دا پلوشن دا مطلب دی زیاتېږي نو بهتره خبره دا چې د هغې دپاره کند وشي هغې کې او که دا کنده خلک نشي کولی او د دې ریشو ډېرې نو زما درخواست دا دی چې دې وخت کې څومره ټیمیز دي یا څومره مطلب دا دی چې دې سره ریلیټډ دغه دي ادارې دي هغې دې د دې بندوبست وکړي بلدیاتي ادارې خصوصا چې کوم دي چې یاره دا هغې ورپسې ګرځي او کوم ځای کې څاروي داسې ویني چې هغه ښایي ډېره مننه مفتي صاحب تاسو مصروفه په وخت کې تاسو له وخت راکړو قدرمنو دغه تاسو کتل چې مفتي صاحب د مونږ کوم انټرویو مخکې په شمولیتي خبرو کې خبرې کړې وې د هغې هم سپیناوې تاسو ته وکړو لیمپسکن چې کومه بیماري راغلې ده د هغې هم تاسو ته مخې ته خبرې کېښودې چې لومړنۍ الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي چې یاره خدای پاک د مونږ نه قسمه قسمه عذابونه چې کوم دي دغه زمونږ نه اوچت کړي دغې سره سره دوی د حکومت وخت نه دغه خبره هم غوښتنه وکړله چې هغې له پکار دي
کووډ د پاره د پولیو د پاره داسې د مختلفو سیزونو د پاره ویکسینیشن او د هغې دپاره قطرې پیدا کیږي ځناور هم د دغه زموږ چې کوم انسانان دي د دغه سهولت دپاره دي د دغې د مونږ پی نسکو د دغې نه مونږ نور ضرورت پوره کوو نو د دې دپاره هم دغه ویکسینیشنز پکار دي چې ډور ډور وګرځي او دغه ویکسینیشنز وکړي نو دغه سره به انشاءالله چې دغه بیماري چې کومه ختمه شي دې سره سره به زه تاسو دا خبره هم وکړم چې لمپي سکن کوم په ځناورو کې بیماري ده دغه ډېر زر چې کوم دی دغه انسانانو ته کنورټ کیږي لګیا ده مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې به تاسو هم ګورئ چې خلکو باندې هم انسانان چې کوم دي پای باندې هم دغه ټاکې او دغه خارښتونه عام شوي دي نو انشاءالله چې دغه خبرو باندې به تاسو به اتفاق هم کوئ او مونږ به هم کوو په لوی رب الله سپارم د الله په امان